هغه ته خیال نو یا فکر نو یا مونږ دا چې مواره وي چې به دې د بیت مولا د دلو د صدرانو راځي کاوه هغه شی سیستم ته نه ماريږي د دې څلور کاله موږ دې کوشش وکړو چې موږ راځي خپل حضور سیکریټریټ کا او دې مو ورکړي دي او دې مالک ته په خپل پترې چې زما څو ضروري چې انټرا پارټي الیکشن په دور کې ضرور کارېږي چې کله هغه جوړي ضرور کار به راځي چې تاسو نه لګړي چې کله موږ دا شي شروع کوو او کله موږ خپل شروع کوو موږ د ټول د بیا د سبیل الله او مستر چې هغه سره مې مو شو هغه د خپل اهمیت پته ولګا چې هغه د موږ د زیرو کې نه سره راکې چې کله د زیرو کا ځان راځي هغه د موږ سره مې دا وشو او هغه دا خبرې واورېدې چې دا کار زما هم څه ودا زم چوک په جنګل ماته چې आवाज کړل نو کوم خبره چې په باجهان بابا کولا چې پښتون په پښتون نه مونږ دای پښتون نه وکړي هغه هیڅ کار نه وکړي مونږ یې پښتون وکړه الحمدلله غیر نه وته او خپل یو سیکریټری لاندې یو سیکریټری پروګرام دی چې په دې پروګرام ته وایي چې مونږ کار د سبي پروګرام کوو شاید دومره غواړم مونږ نه راځي نن دا یو سیکریټری او د سیکریټری په ټول کې کمزورې سیکریټری دا سیکریټری د ثقافت د کلچر په اړه کې په دې سره موږ د سره توجه نه ورکړل د دې موجوده کار نه لري او الحمدلله هغه دا ثابت ده او یاسین مټه خاص کر دیو یو واټ نه وسم دې کې ډېر کمزورې دي هغه کمزورو ته خیال کوو موږ همیشه دا ذکر دي چې موږ او دې له کومه نو دې سړی نه کړل موږ سړی له ولا کړل چې کوم ځای خالي ته لایوار ما لہذا د باچاهان بابا په هغه خبرو چې کله عمل شروع شي نو قدرتي دوران ته بیا برکت راځي او نه هغه برکت محمد صاحب تراس دی تاسو دا تصور وکړئ ځان دې یوې ځلې یو سیکریټری پروګرام دی دا چې بیا د سیکریټری شي او بیا د واړه داسې تنظیم کې راځي دې کړل نو څه ماته وایي چې د شتو کسان لا پته راګه دا ورکړ نو دا په دې حال بڑا او لاندې په دلار کې نیول کېږي جلسه لا نشتا عام پبلک نشتا دیال له سیکریټری دی په دیال له سیکریټری کې د ثقافت یو کمزور سیکریټری چې نن داغه دا نظاره دردا کچره نن په دې خبره باندې ځان پوهه کړو د دې نه غټ اهم موږ چې کوم جنگ دی هغه ففت جنریشن وار دی دا د میډیا جنگ دی زموږ دلته کې د یوث سیکریټری ځان لري هغه ځوانان چې په دې کې راشي بیا زموږ د سوشل میډیا ځوانان راشي بیا د انفارمیشن ځوانان راشي بیا زموږ خدای خدمتګار هغه خپل سیکریټری راولي بیا زموږ مذهبي امور راشي دغه شان چې دا بیا د سیکریټری یو شي زما په خاله چې موږ بیا د جلسې کوشش او بینه لري ضرورت ختم شو او د دې مطالعات معلوم کړی چې موږ خپل اورډنا زموږ په کراچۍ کې وځي دي زمون په وځلو کې بیا تقریبا 77 واډونه دي یو واډ نه چې دا وګورئ راغون شي او د ضلع او صوبې وزیر راشي نو دا تقریبا څکم 5000 خلک دی د خلک دا زموږ د راځي چې ما د دې تاسو کو د دې راځي خپل خپل ډیوټي وکړه 5000 خلک چې کومه پارټي په کراچۍ کې راوړي جلسه په جلسه هغه دنیا بهترینه جلسه وز زما سره چې هغه په تاسو کې زما سره د خلکو سره غوړېدو څه پریشانی نشته وز مسلې دي پریشانې دي کارونه کول دي وز موږ به خپل فورس تیارو څنګه دا یو اداره یو سیکریټریټ کو دا چې موږ د سوشل میډیا خپل اکټیویټي شروع کی دا دې لپاره بیس موږ وکړو چې په سوشل میډیا باندې د سوشل میډیا چې کوم خلک دي هغه عام هغه سره فلسفه یا فکر یا سوچ یا تربیت نه ورکړی شوی هغه د وجه نه موږ د سیکریټریټ کې دلته هغه د دفتر کوو او هغه د کورسونه کوو چې هغه د باقاعده کورس وشي چې ته جواب څنګه ورکړې ته به خپ مار څنګه لې ته به خراب څنګه او هغه به باقاعده استادان راځي دا لیکچر ورکړي سبق ورکړي او دا پروګرام ورکړي او دې په خپل خپل ډیوټي کوي دا څنګه موږ غواړو چې موږ په رئیس خدمتګار باندې غږ کار وکړو
خدای خدمتګار ته ضرورت ده، سخت ضرورت ده. او هغه دا دی چې په دې کې موږ هر یو څه پاچاخاني پکار ده. نو پاچاخاني په خولي په ویلو نه ده، دا پرکټیکل په کولو ده. او پاچاخاني به کوو څنګه؟ ډېر اسان کار دی. د ټولو نه اول د پاچاخانۍ چې د خپل نه بغض او حسد وباسي او ته احترام انسانیت وکړي چې موږ خپل وروڼه نه ماپو، موږ خپل ملګري د پاڼې نه ماپو، موږ د خپل پاڼې ولدار سره ملیشن یا په وجه خبرو او هغې ته موږ همیشه توجه وکړئ چې موږ خپل ملګری ډیګریډ کړو، کمې کړو، د هغه نو د هغې انجام بیا خراب وي. که چېرې موږ نن دا فیصله وکړله چې په خدایي خدمتګارۍ کې اول دا دی چې زه اول د خپل زړه صفا کړم چې موږ وروڼه یو، دا ورورولي ده. نن ما یو میسج ورکړو چې د ورورولۍ نه علاوه دا دوستانه ده. ورورۍ کې که بیا هم خلک د جایداد په تمه وي، د پیسې په تمه وي. دوستان هغه شی دی چې هغه ستا نه د دې د جایداد لالچ نشته، ستا حصه نه غواړي. نو دا زموږ په کار چې موږ یو ورورولي جوړه شي او دا یو ورورولي ده. د ورورولۍ سره سره دا دوستانه ده. نو زه دا وایم چې دا کوم ترکیب باندې کار روان دی، څنګه چې کار او یاسین خټک او د دوی ټیم وکړو، دغه شان هر یو سکرټري ته پکار دي چې دا په هره ځای او دا یو دې دا پروګرام جوړ کړی. که چېرې دا د کراچۍ وګړه دلی شي بیا به خلک هم ځای ځای. لہذا تاسو خپله دا جرسي نن چې وکړه د دې فایدې به وروسته ملاوېږي. دې کې ایشو دي، مسلې دي، سوشل میډیا باندې کار کول دي، انټرنیټ باندې کار کول دي، دا ټیمونه تیارول دي. د هغې سره سره بیا د خلکو د مسلو دی، د بجلی مسله ده، د اوبو مسله ده، د روډونو مسله ده. مسایل موږ ته معلوم دي. دا مسایلو حل به څنګه وي؟ د هغې مسایلو حل په اتفاق او اتحاد کې دی. اتفاق موږ وکړو، خلک مو راوړلو چې دا په کوم سیسټم موږ روان یو، چې دا موږ کله مضبوط کړو نو بیا به موږ د کراچۍ په هغه حالاتو باندې خبرې کوو. هغه حالات څه دي؟ یو علاقه باندې د دوړو د ډېرو د اوبه نه راځي، یا د لسو د اوبه نشته. یو علاقه کې روډ مسله ده، یو ځای د سکول مسله ده. د دغه سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ ته د هغې پته لګي، موږ ته به اطلاع راځي. نن الحمدلله دا خبره څوک نشي کولی چې یاره د صوبې صدر ته زه نشم رسېدی، یا موږ مشر ته خبره نشو کولی. نن د صوبې د صدر سره د هر واړ صدر سکرټري، صوبایي ټوټل عہدهدار، د ضلعو ټوټل عہدهدار زما اواز سات او ماښام 24 घंटा اوري او ستاسو اواز نه اورم. لیکن بیا هم واورئ، اوس موږ لا تاسو صرف 10% یې شوي یې، 90% خلک لا اوږده پروسه یې. بیا یې واورئ، دې واچومه حساب کتاب به کېږي، په ګروپ کې زما سره یې، اودلې اغوستې ده، نن لسم او شلم ورځ ده او هغه دا چې د صوبایي عہدهدار دی لا په ګروپ کې خبرې نه دي کړي. د ضلعي عہدهدار دی هغه لا په ګروپ کې خبرې نه دي کړي. کار به بیا کله کوي؟ پکار دی چې ځان یخ کړي. چند کسان یخ شوي دي، هغې دا کار شروع کړی دی او بل یو پیدا ده. لکه صوبې ته یو کار وکړو، ما یو میټینګ کړی دی، ما ټوټل 11 ورځې میټینګ کړی دی. اوس په هره ضلع کې به شیډول جاري کوي او هره ضلع د دې مطلب دا دی چې په هر اتوار باندې به په پوره کراچۍ کې په هره ضلع کې یو یو پروګرام روان وي. دا کار مو کېدلی شو. پخوا به زموږ د بنیاد یا پخوا چې کله به مشر راته جلسه به وه یا به د سند کونسل و. اوس چې کوم سیسټم او کوم طریقه مو ورکړې ده، دا به اوس هره ضلع لکه ساوث ضلعي پرون یو شیډول جاري کړی دی. خپل سکرټریټ هر 13 سکرټریټ دي، 11 ورځې کنټینیو هغوی یو یو پروګرام یې ښودی چې دا ټول سکرټریان راشي، یو بل یو بل سره تعارف وشي، د یو بل سره شناخت وشي. دویمه خبره دا ده چې ضلع کنټینیو په پروسس کې ده. نو زه دا وایم چې دا قانون چې کوم شروع کړی دا چې د اګست دا میاشت ختمېږي نو الله تعالی په فضل و کرم باندې به زمونږ ورپسې بیا د سپتمبر دی، 27 سپتمبر د پښتون کلچر ډے ده. د هغې لپاره موږ په کار چې دا روان کال ما امینګل سره خبره کړې تاسو خپل کلنډر جوړو چې موږ ته د پښتنو او د ANP کومې ورځې دي چې هغه موږ ته د کال مخکې پته وي. موږ دا به لکه د جنډې مهم چلېده په 26 تاریخ باندې جنډه وه او یوه ورځ مخکې موږ جنډې وخېږوئ. که چېرې دا موږ ته یوه میاشت مخکې پته وي نو په دې باندې بیا موږ څومره اکټیویټي کوله او دا په هره ضلع کې او په هر یو واټ کې به دا جنډې ختلې. نو دا زموږ لپاره پوره د میاشتې پروسس و. دغه شان 27 سپتمبر لپاره د پښتون کلچر ډے لپاره موږ تیاري کوو
دا هغې دپاره به د اوس زموږ په کنټینیو ساتو چې دا شی موږ په ځای دولت په برابر کړو. نو زه امید او هیله لرم کار ګران کار دی، اسان نه دی. اوس په پریکټیکل د اوبو پته لګي او کوم خلک چې پټو ښکاره نه وو هغه راښکاره شو. څوک چې کار کوي هغه هم راووته، چا چې کار نه شي کولی هغې په خپله استعفاګانې راوړلې. امید درنه کوم چې ډېرې استعفاګانې به هم راشي، ډېر خلک په خپله راشي او به ووایي چې بې زه دا کار نه شم کولی، ولې چې زه دې تپوس کوم اوس به تپوس کېږي. لهذا د هغې په وجه باندې د اردو هېڅ کمی نشته. چا نه چې څو ډکه په کار یې په صوبه کې موده شته، په مرکز کې موده شته، کار والا خلک را میدان ته شي، د اردو جنګ ختم. خپل خدمات پیش کوی. اوس به هم پته لګي چې چا ته کوم کوم سکرټریټ میلاو شوی چې هغه په هغې کار ښه وکړي. د دغې وجې یاسین خټک صاحب د شعورونه په واړونه وګرځېدو او خپل منظم یو سیستم یو خپل کوشش وکړو. موږ هغه له هغې سره پروموشن ورکړو، هغه څه موږ هغه په الیکشن سیل کې مو واغېستو چې بېدا چې ته په الیکشن سیل کې هم سره کار وکړه. غفور زموږ په ضلع کې سینیئر نایب صدر و، هغه چې کارکردګي مو وبدله، هغې اکټیویټي وبدله. په باچاخان مرکز کې لیپټاپ کېښودل، په باچاخان مرکز کې کورسونه شروع کول، هغې کې دا اکټیویټي دا زموږ په تصور کې هم نه وه. د هغې وجې نه موږ هغه د ضلعي د نایب صدر نه واغېستو او موږ په صوبه کې هغه مرکز ډیپټي انچارج مو لګاو او په صوبه کې د الیکشن سیل سیکرټري مو لګاو. نو لهذا زموږ سره د اردو کمی نشته، کارکردګي ده. کارکردګۍ په دنیا نه د کال پیریډ شته، نه د 2 کال نه د تاریخ په یادو ما دا کړي ما کړي دي. اوس چې کوم خلک کار کوي ذمن یعنې کار دې کوي اوده به جواب اوده کې اوده نه او منټونو کې اوده پر او اوس کوم وخت دی هغه د شوکال موکال او لیټر بیډ والا وخت نه دی. اوس په صرف په سوشل میډیا باندې شوکال تر دي اتصال پر ټول روانه کېږي، ټیم به بلاوړي زه په جهاز کې یم، که په ګاډي کې یم، که په موچت بره یم او که لاندې که په باتروم کې یم، چې ما د پسه لګي دا سړی کار نه کوي شوکال به راغلی زړه چول پکې نشته. سیده سیده کار کوي په دنیا باندې ورېږي راوړي په روانه کې کار کوي چې وره تکلیف نشته. سټیل به یې مونږ وچې زموږ د انفارمیشن سیکرټري دی رحمان بابر خالد دې ټول کولی او کار پای کې منټونو کې راوړي. لہذا اوس صرف او صرف کارکردګي مینا او محبت نننی پیغام صرف د ورورولۍ او د ورورولۍ سره د دوستۍ. زه دا فیل کوم چې موږ یو بل تعصب د یو بل خپې راخل ختم په پاټۍ کې موږ ټول رونه مې یو، لیکن د رونو زموږ دوستان هم یو. دغه نن زموږ یو سالار بیمار شوی و، زما په خیال کې په تاریخ کې ټولنیز دغه هلکانو دعاګانې ما ورته خپله ټلیفون کړی دی او ټول خلک هغه لګوي. ما دا شی وغوښته، ما د یو بل بیمار کوچي وغوښته. لهذا هغه شي ته موږ ورسېږو. اوس داسې یو واټ کې د مسله راځي، هر یو به خپل خپل کار کوي. هر سړی که پیدا شوی خو خپل کار لره که نه، هر سړی به خپله خپله ډیوټي کوي. زه دا اپیل کوم چې زما نه بدي لکه یو سړی بیمار دی حیثیت رانه دی، زما خپله 70 کاله عمر دی، اوس په 69 او 70 کې په دعاګانو په ورځو زه نشم رسېدی. زما د ضلع صدر، زما د ضلع سکرټري، زما دا کابینه دا چې راته راوړه الله ته قبلوی. زما به دی چې به په ټلیفون باندې څومره زما راوړه کېږي زه به رابطې کوم، کوم چې ضروري کار یې هغه زه کوم. ما نه د کار ضرورت دی، د کار ګیدې معنی به نه کوو، پیشوګان به نه ضروري کار کول دي او احسان چا نه دي کولی. دا خپل ځان مضبوطول دي. نن چې تاسو مضبوط شئ او د دې پروګرام موږ اخرنۍ چې کله کوو په انشاءالله په 23 تاریخ باندې د کلچر کوو، په هغې کې به د پښتنو وجود تسلیموو. پروس کاټې شو دا به د هغې نه یو په 10 زیات وي انشاءالله. دا به زموږ اراده وي چې پروسکنۍ او بهترینو ښه شاباسي به مو ورکړي، یاد مو شي که نه، خو هغې له به په 10 زره ورکوو. نو چې هغې له په 10 زره ورکړي نو په دغه ورځ به کراچۍ خالیه بنده وي، فلایټونه به کینسلېږي، ټرینونه به خلک نه پاتې کېږي. دا به انشاءالله هغه د سمندر د غاړې چې کوم پروګرام وکړی دا به د هغې یو وړه جلګي انشاءالله. امید لرم چې رسم کار شروع شوی دی او کسان کار کوي. زه د تنظیم کړو کسانو ته اپیل کوم چې په خوشحالۍ کوم کار کولی شئ، ډېره خلک نه شئ کولی. موږ سره فورس ښه تیار ناست دی، ځوانان د کار شته، ځان نثار ماشاءالله لګیا دی.
منصف لاجار هر سړی خپل منډه وی کار کوي واړو دي قانون ختميږي مسلې راځي ګلې کیږي په یو کوګي لوګي جنگيږي هغه هر دقه ته واپس ورپاسو یو د ګلې باندې کډو او خپل تنظیم مضبوط زه دا وایم چې مضبوط واړو مضبوطه ضلع جوړي او مضبوطی ضلع مضبوطه صوبه جوړي او مضبوطی صوبه مضبوط مرکز جوړي لہذا موږ بنیاد ته تللي اوس دا خبره نشته یو کار زموږ یو ملګری هغه خبره کوله چې موږ دا اورېدلي چې پردان اوس ته لاړ شي نو شیخ حسین نه یېرېږي پردان صورت یاسین وایي هغه سړی بې عزته کوي نو چې هغه راغی نو هلکه د شاه شیخ زموږ بې عزتي ونه دغه ډېرې ښې خبرې وکړې حقیقت دا دی چې راشئ په مردان هسپټو خوشحاله یې د چا ته خوړل نشته وهل نشته کنځل نشته بدتمیزي ولې به ځکه زه دا کار وکړم چې زه کنځل وکړم نو زه د باچاخان باډۍ کې پاتې کېدی شم زه چې بدتمیزي وکړم نو زما زه به برداشت کوم زما رونه دي زما کشران دي ټیک دی یو خبره به چې هغه به سمجھ نه راځي لکه زموږ سره یو سړی دی هغه ما ته وایي چې زه دا کار وکړم څنګه زه د صوبې سره زه به سوچ کوم دا کار زما نه کولی دی دا کار زه سبا کولی شم نو زه دونه ماشوم نه یم لیکن هر سړی قوم شته هر سړی خپله خبره او رایه راکولی شي دا ضروري نه چې یو سړي رایه مسلط کوو به نه یو نه به زما رایه مسلط کېږي نه به ستا رایه به یو مسلط کوو رایه باندې به رایه الو او چې د کوم زیاتو پیسې دي هغې باندې عمل کوي رایه که زما وه او که د واټ یو عهدهدار وه دواړه رایې ورکولی شي زه او هغه یې ټول برابر یو د واټ رایې به یو شان ورکړو زموږ رایې ورکول یو شی دی او مننه کېږي به هغه چې زیاتې حمایت کړي دا نه چې دا شخصي معنی نو دا وکړو نه عیني ډول ته چې زیاتو خلکو په هغې باندې چا خبر ته ټیټ وي هغه به عملي کېږي چونکې بانګ وایي الله تعالی دې تاسو او موږ خیر راپېږي الله دې زموږ هغه کاروالي چې په کوم کار خدای او خدای رسول خوشحالېږي د دې ملک او د دې قوم پکې پیدا وي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ډېر ډېر مهرباني ملګرو سره مانځو ټوپه ده او انشاءالله څنګه چې موږ شغې نه بعد مشاره کېږي ټول مرته د وکړ ځای باندې انشاءالله